په دنیا کې کتان سو قرض غاړي او ته پاغي باندې زیات پیسې غواړي هغه ته ویل کېږي سود او سود چې سود کوي نو الله پاک فرمایي چې دا سره ما سره د جنگ اعلان کوي او الله رب العزت ډېر مبغوض سره هغه دې چې کم سره سود کوي لیکن ته چې مال الله لور کې او قرض الله لور کې او الله داستا مال تانه پاره زیاتې دا سود نه دا قرض حسنه په دنیا کې قرض حسنه خلق سره هغه دان چې سره محتاج دي ضرورتمند دي تاسو نه چې نه تمانا قرض حسنه پیسې راک قرض حسنه دې ته ویل کی که مثال تا پیسې ورکړي او هغه سړی گنجائش وو نو هغه پکار دي چې تا ته دا پیسې واپس کی او تا چې پیسې ورکړي کله هغه گنجائش نه او مجبورې نو بیا ورته دا پیسې پریدي تا ورته معاف پریدي ته ویل کی قرض حسنه دا د خلکو سره قرض حسنه ده او یو عام قرضی تا نه چا قرض وته تا نه پکار د چې خپل ټیم باندې قرض واپس کی دا ستاسو ذمہ داری ده ها که سره دې چا نه قرض واغستو او بیا تنگ دست ده پیسې وسره نشته او تور په سيزي چې انا معنا قرض راکا هغه ته ته یاره ټیم غستا پوره دي لیکن زما لاس تنگ دي هغه عبارت کې الله پاک مخ کی سورتونو کې بیان فرمایي و ان کان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قرض ورکول غیر صاحب دی یا شریعت دسته نو خیر د مهلت وروا چې کله وسره پیسې وشي نو بیا بتاله راکي لیکن زمون د خلکو هغه حال نه دی دی بتانا پیسې علي په دې نیت باندې چې واپس کوي بنا دا زیاته او دا شان سره چې کم فراغ کوي دوکه کوي هغه همیشه بیا دا شان ګرځي خوار اوزار او یو سره چې په صحیح طریقې سره چلیږي الله پاک هغه چرتم نه ناکام کوي الله پاک هغه کامیاب ګرځي الله پاک فرمایي چې یو سره مال قرض راکي الله له قرض ورکي دا قرض حسنه ده د دې بدله دي انسان ته لازمن ملاويږي